ځان په وینو سور مرګ د شهادت وي قرآن مجید چې تاسو کولاو کوي کله الله ویل الف لام را کتاب انزلناه الیک مبارک بارک بارک الله جل جلاله کتاب لفظ ورته فرمایي په دې کې موږ ته کومه مسأله ذهن تراچي زما مسائل باندې استدلال په نوې طرز او طریقه باندې په عام طریقه باندې استدلال نکوم که تاسو ذهن کې ما یو زګین کې خبره کوله د نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک دی یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا تاسو اسانی وکي سختی مکوي تاسو زیره ور خلق متنفر کوي مو خلق انتفار متنفرات کی ما چوي چې خلق ګډ وټ کوي اخوا دی خوای کوي مای زمون د شریعت اهم ارکان چې کلم اسلام کې نمبر 1 د کلمه شهادت نه بعد منځ ده بل روزه ده بل زکات بل حج ده ما چې د دې سلور وانو په قران کې ذکر وکړو د منځ ذکر ما په قران او په سنت کې وکړو د زکات ذکر ما په قران او په سنت کې وکړو د حج ذکر ما قران او سنت کې وکړو د روزي ذکر ما قرآن و سنت کی وکوت اللہ تلوسع آسانی کئی منز بارکی کتاسو زمان شریعت مطالعہ کئی دا اسلام نبی علیہ السلام فرمائی اے امام سے کلچ تخلق تا منز کے تپدی منز کی خلق فتنہ کی ما چوا یعنی منز موگ دوا پدی کے با آغا خلق چی بیماران بی آغا خلق بی چی زعیب بی آغا خلق بی چی حاجت من بی مسافر با پتا پسی ولاړی هغه دور کې بچون کې زنانم مسجدونو تراتلی دی وجنه د الله نبی صلی الله علیه وسلم با احتیاط دی وجنم کاو چې زنانو ته بچی په جړاش نو نبی علیہ السلام صحابه کرام تم فرمایل چې تاسو په منځ کې یسرو اسانی کوي تخفیف پکې کوي نرمي پکې کوي لنډواله پکې راولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې اکثر منظر وګت کاو لیکن د رسول الله علیه السلام وګت منځ خلکو ته وګت نخکار کېدو ننم چې کم خلک عربو تتلی هغه تر دې خبره اندازه ده چې کله په امام کعبه پسې سو کوي ولاړی چې څومره قرات زیاتې دومره مزه انسان تور کوي لیکن کعبه امام لن منځ کوي وګت منځ نه کوي یا د مدینه امام نو رسول الله علیه السلام سره بعضی خصوصیات صحابه کرام کې سوي تاسو چې د جمع منځ کوي چې تاسو پسې بیمار ولاړ بوډا ولاړ حاجتمن ولاړ مسافر ولاړ دیو جن تاسو په منځ کې تخفیف نرمي وکي تاسو په منځ کې نرمي وکي اسانی پکې وکي د منځ په باره کې شریعت داوي کله چې منګه د زکات متعلق قرآن مجید احادیث کولاو اسانی دادا غریب پتا زکات نشتا مالدار توي تابان زکات شتا غریب ته اسانی وکا په زندګۍ کې زکات ورکات کلم چې دروجي ذکر کولاو کو قرآن وای من کان منکم مریضا او علی سفر پتاسو کې سوق مریضی یا په سفر کې روزه دی ماته کې الله فرمای یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله پتاسو اسانی خوخی اراده د اسان نه دا الله اراده پتاسو د تنګي نه د سختي نه د حج په باره کې چې من کولاو په مستی سره من الهدي تاسو ته اسانی اسانی ذکر رب کائنات د حج په بابت کې کړل په هر رکن کې الله ذکر کړل اسلام په ارکان کې کم خاص ارکان چې پنځه دي هغه کې الله جل جلاله مونږ ته اسانی راوستل کلمه طیبه ک تاسو وګورئ عزیزانو تاسو ذهن او سمجھ ته ودا مسئله راشي کلمه طیبه کې څنګه الله جل جلاله اسانی کړل الله فرمایي د الله نبی فرمایي مونږ کله چې ستاسو په سر باندې دشمن دوره کې خودا چې کفر کلمه وایا د دې کلمې نه انکار وکړ دلتم شریعت اسانی کړل د کفر د کلمې ویلو اجازه په زبان باندې شته ها پس لکه نشله څومره اسانی اسلام کړل ماته یو کس وای ته متشدد کنا ته ډیره سختی کې
فرمای منګه سختی کو کم ټیم چې د سختي او منګه خدای باز ادا کو کنه ته زبان استعمال زب زبان استعمالوم کته لاس استعمال زب لاس استعمالوم کته داز استعمال زب داز استعمالوم زب ټوفک عالم څنګه تی د بس بہرحال عزیزان ما الفاظ دری ذکر کستاسو پوراندی نمبر 1 کلامی پاک دین سے مراد دے نمبر 2 قرآنی پاک دین سے مراد دے نمبر 3 کتاب پاک دین سے مراد دے دادری الفاظ په معاشره کې من ذکر کو اول د قرآن پاک الفاظ ووري قرآن ستوي الله جل جلاله چې کوم کتاب نازل کړل منګه هغه کتاب ته قرآن وایي امام علامہ د نور الانوار علامہ سے فرمائی والکتاب المنزل على الرسول المكتوب بالمصاحف المنقول عنه الينا نقلا متواترا بلا شبهه قرآن هغه کتاب چې نازل شوی د رب کائنات د طرف نه ده پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ده موږ تر نقل شوی ده تواتر باندې موږ تر نقل شوی ده د دې کې شک او شبهه نشته د شک او د شبهه دا قرآن پاک دی او الله په دغه قرآن کې داوي چې فاتو بسوره من مثله تاسو شک کوي کې شک او شبهه دا تاسو نران شي تاسو د یو صورت خراوړی کنه نه کافر دام نشي کول دې تاول قرآن پاک قرآن چې قرات داغي کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغي قرات کړل صحابه کرام ته خودل دی وجن اور قرآن پاک کلام پاک دی وجن کلام پہ اللہ کړل اللہ جل جلالہ کلام کړل دی وجن کلام پاک نبی صحابه کرام ته بیان کړل دی وجن قرآن پاک صحابه کرام لیکل دی وجن کتاب پاک معلوم شوا قرآن با علتمنی کله چې کلام پاکم پمنی کله چې قرآن پاکم پمنی کله چې کتاب پاکم پمنی کله چې رب کائنات پمنی کله چې محمدی مصطفی پمنی کله چې صحابه کرام پمنی دغه طویل شی د قرآن عامل قرآن عمل کون کته انکار کې صحابی نمن تر قرآن نے انکار کې وجہ دا کتاب چې رب ویل پس وجہ ویل زمون علماء پیږي عربی کې دوال پاس دی نمبر 1 توي هاذا بدی اشاره نږدې تکیږي نمبر 2 توي ذالکا بدی اشاره لری تکیږي والسوال پکار دے فذالک اشاره لری تدا الله فرمای ذالک الکتاب دا کتاب تاسو پلاسو کې چې کم کتاب دے اره دا قرآن خو نږدې دے الله فذالک الفاظ سره څنګه فرمای علم کې ذالک د لری د بار راضی سوالیه جمله پکار دا ته جواب ورکه الله په صحابي اعتماد کړل الله د مخ نویلو ذالک الکتاب کم کتاب چې په سوال لسم صدای کې صاحب پلاسو کې ده اره دا کتاب کم بچ ابو بکر لیکي دا کتاب کم بچ صحابه لیکي دی وجن الله په صحابي اعتماد کړل الله د صحابي بارکه د مخ کې لفظ فرمایل ذالک الکتاب رب اعتماد په صحابه باو تم اعتماد په صحابه تم اعتماد په چاوکا په صحابه کرام باندې وکا او د دې دوه الفاظ نه بل مسأله زين ترازی خلک اعتراض کې د قرآن په الفاظ باندې اجر نه ملاوي الفاظ ستوي نقوش چې تاسو په خپل سترګو باندې نه دغه نقوش کله چې ولی کله لیکل ستوي کتابت رب فرمای بار کتاب انزلناه کتاب ورته بار ورته قرآن انزلنا کله قرآن الله فرمای کله کتاب الله فرمای دې دوه الفاظو کې زما استادان ته الله یو مسله راچي هغه مسله مسله دا قرآن دی ته نبی علیہ السلام په قرات کړل صحابه کرام په قرات کړل کتاب ستوي لیکل شوی دی کتاب معنی لیکلی قرات معنی ویل دی رب ورته قرات ویل رب ورته کتاب ویل دی اره رب فرمای قرآن علمنی کله چې کتابت علمنی تب قرآن علمنی کله چې قرات قرات علمنی کله چې الفاظ علمنی خلق شتا یار جید دې الفاظ اسم مطلب نشتا پدې اجر نشتا لازم شی عمل دې لازم شی معنی او مفهوم دې تا ته پته شتا
دا خلک د اسلام په جامه کې د قران دشمنان دي وجه دا رب کتاب مانس دا کم الفاظ چې لیکل دي الفاظو کې شک نشتا اره رب شک پکې نشتا قران دا الفاظ کم چې مصطفی فرمایل دي کې شک نشتا رب د قران ذکر هم کوي رب د کتاب ذکر هم کوي اره انسان هغه دی مسلمان هغه دی د قران اشان هغه دی الفاظ امني کتاب امني الفاظ امني کتاب امني الفاظ کتاب ته ونه سمانه تو آیا دا حدیثونو په دې ډیر زیات دلایل لیکن د قران د الفاظونو بسکه د قران د الفاظونو څخه جواب ورکې مونږ چې بچي کله سکول ته کینو مونږ په هغه باندې څه د کو پاول کی د پنځمه پوری هغه ته ایډبل پی اپل مان سیب وای منیتا د دې سمورات الکولی مړنه پیژنې ته ولا کور کې ورک دا ایډبل پی از د کی چې اپل د سلی کېږي فل دسی مړه پنځم نه بعد دا مطلب زده کوي اول بالک زده کوي اول بال پاس زده کوي بیا به معنا زده کوي کنه څنګه چې د اثنا وړو کې اول ریډینګ زده کوي اول لیکای زده کوي داغه نه بعد بیا په ساينس کې د منی مطلب زده کوي دغه شان بتاول د قران الفاظ زده کوي بیا به قران معنا او مطلب زده کوي داغه خلق دي بخپل خو قران تنکی داغه خلق دي د سوال لسمې صدای ټیک ټاک پرست دي او سوشل میډیا والا هغه د قران سره مقابله کې راغل او مسلمانانو تاسو ورته سپورټ ورکوي نو یاد ساتي گمراه بم د حق لارې نه بمواړي الله جل جلاله فرمای من اعرض عن ذکری فإن له معيشة زنکا ذکر ستوي ذکر هغه الفاظ چې زما د خلینو زیدې ته ذکر وای ما ستا ذکر کاو هغه معنا باندې پوښ ما ستا ذکر اغتا توسوي ما ورته داویل چې د پوزه د سترګې د کناموي احمد د سیالک د احمد دا احمد اغا ذکر الله قران ته ذکر فرمایل الله فرمایي چې زما د دې ذکر نه مخ واړه زبه زندگی تنگ او لند من اعرض عن ذکری فإن له معيشة زنکا چې زما د دې قران نه مخ واړه زبه زندگی لند او تنگ کم لند او تنگ بداسي شي ځوان خو به ډیر زیات سکون او آرام به پکې نه خفه به پکې د مرګ تمنا به پکې کوي خوشاله به پکې نه یو سکند سکون به ورته نه ځکه د قران نه مخ اړول نن چې څومره ټینشن د وجه داد نو الله ورته ذکر فرمای ذکر مطلب څه دی زما د قران د تلاوت نه مخ ماړه زما د قران د تلاوت نه مخ ماړه الله په قران کې دنه فرمای د دې د تلاوت نه مخ ماړه لیکن دا حاجی صاحب مولاوي سوک وای حاجی صاحب مولا دا وای جی د قران د الفاظ اسم مقصد نشتا د دې اسم دنشتا اره تا ته پته دا قران د الفاظ اسم دنشتا الف لام میم د دنیا یو محقق ترجمه معنا نه ده حاجی صاحب فتوادار یو سړی وای چې د قران نه یو الف کټ دا کافر کیږي اصلن کې یو سړی دا وای قران نه الف کټ پدې دا کافر کیږي وجه دا قران کې نه لفظ زیات ولې شي نه کم ولې شي کم ول کم ګنا زیات ول کم ګنا یاد ساته یو سړی وای د قران نه الفاظ کټ اره د دې پیدن نشتا دا وای د الفاظ پیدن نشتا د قرات پیدن نشتا د تلاوت پیدن نشتا مالته جواب راکا الف لام میم معنا چاته نه د پیدن نشتا د مطلب دا ده د الفاظ د قران نه کټ یو سړی داسې وای ستا پتوا صدا سړی پدې کا پدیر دی وجه دا د قران یو لفظ کټ کول کفر دی د قران یو لفظ ته بي پیدي ویل کفر دی اره چې ته معنی نه دستا پیدن نشتا دغه معنی اچاته نه دستا صحابه ته نه دستا د ذهن مطابق کار دی نغدي خیرات دی ټول بدن په وینو سور مرګ د شهادت دی ټول بدن په وینو سور مرګ د شهادت دی بهرحال عزیزانو دا
عظیم کتاب د چا پلاسو کې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چا مقام ذکر کوي دا اکثریت خلکو ته ویما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ورځ د قیامت باندې سول مادسی اب جهنم تزي داغي په ذریعہ به خلک جنت تزي وجدار خلکو په خګمان کړي هغه د انسان پجامه کې شیطان دا زمال پاس دي د خلکو ګمان به په خلکو د ګمان په وجه الله خلکو ته مقام ورکو هغه خلک چت کوم چې خګمان کړي لیکن کم خلک چې د انسان پجامه کې شیطانانو هغه طرف سزا ورکړي اجي سے بیاات سات دا خلک علماء دي تا په منبر نه دا ستا په ذهن کې خزان خستا کی نوجوان به خوشحالي کې د کرکټ پیدا شتا د قران د تلاوت پیدا نشتا د فوټبال پیدا شتا د قران د تلاوت پیدا نشتا د کرکټ پیدا شتا اره یاد ساته د کار پیدا شتا د سکول پیدا شتا د اے بی سی پیدا شتا د قران د تلاوت پیدا نشتا خلک خوشحالي دا خلک کوئی خو علماء دي دا هغه د انسان پجامه کې شیطان دي چې تاسو د قران په الفاظو کې اس پیدا نشتا د قران په تلاوت کې اس پیدا نشتا اره دا وایا د قران په الفاظو کې پیدا دا د قران په تلاوت کې پیدا دا د قران په معنا کې پیدا دې تیرا ولا خود قران د الفاظو نه منکه یو الګ ته پته نشتا اے ډبل پی ال ای ایپل څنګه کله کیږي هغه ته په سکول کې پرنسپل سے انسان سے لګیا ده ساينس کتاب ورته د منی دا پیدا د ایپل دا پیدا ایپل دا پیدا هغه ته پته نشتا ایپل ستوي هغه ته دا پته نه لګي د ایپل معنا صدا ایپل سشي ستوي هغه ته د ایپل د پیدې سپته ولګي تر قران د الفاظ پته نشتا تر قران د تلاوت نه خبر نه ته د معنی سپته ولګي ته د معنی سپته ولګي پته خو به الله تعالی لګي چې کله تعال پاس دکی پته به الله تعالی لګي چې کله ته مانو مفهوم دکی ته مانو مفهوم الفاظ نه دي ځانو مانو مفهوم به تاسو زدشي مانو مفهوم غالز دکی چې کله پاس د دي کنه ته الفاظ نه دي ځا مانو مفهوم به تاسو زدشي اسی بخپل لګ دا عقل نکار والے ورته دي خلکو ته نوجوان دوستان خوشحالي ورځ د قیامت به دا قسم خلک دا به جهنم ترواني د دې په واسطه به خلک جنت جزي اره په من کې بم خو خراب نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي پس مکه باندې د ټولو نه خلک علماء کرام دي پس مکه باندې د ټولو نه شرپسند خلک علماء کرام دي لیکن د دې تعین تا جت نشتا اره اجي سے تعین د خپل ذهن مطابق کې صاحب په ذهن کې داخله هغه بد دا د خپل ذهن مطابق جوړ کړه تا شریعت مطابق نه جوړ کړي عالم نه منم وجه دا عالم سیاست کوي دا عالم نه منم وجه دا د دین دفاع کوي دا عالم نه منم وجه دا د بل سے اختلاف کوي دا عالم نه منم وجه دا عالم کاروبار کوي دا عالم نه منم وجه دا د کې فلان کوي غلطی دا اره یاد ساته یو د نبی ذات دی یو د عالم ذات دی یو د نبی ذات دی د نبی ذات ستوي د نبی په اول ذات منی بیا د نبی الفاظ منی مایل یاد ساته د قادیانی سے زما استا فرق داده قادیانی بوي ذات تمغورا مګوایو اول د نبی ذات تو ګورا من د مصطفی ذات توکا اره د مصطفی ذات ټول کائنات کې متطهر دی د ټولو نه پاک دی من چې کله د مصطفی ذات توکا دغه فساد بدن نو چديږي انګريزم پدی مجبور دی زما د نبی په ذات غوتن نشو چتوله صحابه کرامو زمان نبی منل اوله د ذات په اعتبار منل قران چې ماوتا دعوت را کړل د ذات په اعتبار را کړل محمد رسول الله محمد د ذاتی مصطفی دی رسول الله والی مصطفی دی اول ذات د مصطفی دی بیا الفاظ د مصطفی دی د نبی په اول ذات منی بیا به الفاظ منی دا وجدا قادیانی تمن چیلنج ورکو تاسو نبی عجیب نبی دی کم سیسته چې تاسو نبی وای ولام قادیانه داغه تشو غټی امتیازي او زعت له هغه کی بیماری داغه د جسم نه بدبوتلا داغه په جسم کې بدبو اره د نبی په جسم کې خو خوشبو د نبی د جسم نه کله
چې خلاصي داغې نه خوشبو ځي وجه دا ده د نبي جسد الله د جنت الفردوس نه پیدا کړل بیا خصوصا د محمدي مصطفی ذات الله د جنت الفردوس نه پیدا کړل د باقي انبیاء ذات رب د جنت نه پیدا کړل زما استاد ذات رب د دنیا د خاورې نه پیدا کړل کستا ذهن کې ناراضي یاد ساته امام بخاری رحمت الله علیه خپل صحیح بخاری کې روایت کړل د نبی علیہ السلام خواته ملائکه رالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارکه خبري کوي بازي وای رايخي کوي بازي ورته وای خبر ور کوي وجه دادا د سترګې پټي دي یخ دي بازي وای نه د جسم دنیا کې ده د دنیا صفات ده دلته ظلم او دکیږي سترګې او دکیږي بازي وای نه د جسم د جنت نه جوړ ده وجه دادا د سترګې او دکیږي لیکن د ظلم نو دکیږي نبی علیہ السلام اوري داغه ملائکه اجتهاد ټیک ده وجه دادا نبی علیہ السلام الفاظ اوري د نبی علیہ السلام سترګې پټي دي لیکن زلی یخ ده د نبی جسم چې رب د جنت نه پیدا کړل د جنت په خاوره کې صفات ده التبا انسان ته آرام ناراضي اگر چې سترګې په پټي زلبه یخي وجه دارا جنت کې ستومانی نشتا په جنت کې کاروبار نشتا التمزو مزدا التمزو مزرا التمزيدي التسترګې پټي ده اگر چې شتر شوق نه لیکن زلبه نه په زلبان دی به آرام ناراضي کله تکاوت نشتا نو مونږ چې کله د نبی ذات الله د جنت نه پیدا کړل دی فجنا د نبی سترګې دنیا کې پټيږي د دنیا فجدا د دنیا د خوراک وجدا د دنیا د مزاج وجدا چې د نبی سترګې پټيږي لیکن زلی بیا میخ وجدارا په جسم کې د جنت خمیر ده کدا ستاسو ذهن ته ناراضي حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق د دې په واره کې نبی فرمایي زه ابو بکر عمر من الله د وی خاورې نه پیدا کړیو دا وجدا رب قران کې فرمایي خلقناکم وفيها نعيدكم ما د دې خاورې نه پیدا کړی د کومې خاورې نه پیدا کړی په هغه خاوره کې به خخیږي زمان نبی چې په کم زګین کې خخ ده هغه ایسره جنت جسدا نبی علیہ السلام فرمایي ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه اره زماره ګورو د منبر ما بین کې کومه ایسره دا جنت باغ جدا زمان نبی په هغه زګین کې خخ ده وجدارا دا ایسره جنت دا زمان د نبی جسم رب د جنت د خاورې پیدا کړل د جنت په ایسه کې خخ ده تاسو خیال کړئ دوه یاران ابو بکر عمر زمان د نبی خواته خخ دي وجه صدا څنګه زمان نبی فرمایلی ابو بکر عمر رب د وی خاورې پیدا کړیو ابو بکر عمرم د جنت په دې ایسه کې خخ دي وجه دا نبی فرمایلی دام زما پشان داغه خاورې نه پیدا دي د کمینه چې زرا پیدا کړم زما په جسم کې د جنت خمیر ده د دې په جسم کې د جنت خمیر ده اره سره جنت په ایسه کې خخیګم ابو بکر عمرم د جنت په ایسه کې خخ دي ثابت شوا د کمه خاورې نه پیدا هغه خاوره کې خخیږي نبی علیہ السلام د جنت د خاورې نه د جنت د خمیر نه رب پیدا کړل د جنت د ایسه کې خخ کړل صدیق اکبر د جنت د خمیر نه پیدا شوه د جنت په ایسه کې خخ شوه عمر فاروق په جسم کې د جنت خمیر شامل دی دیو جن د جنت په ایسه کې خخ ده دیو جن خخ په کمزګین کې د جنت په ایسه کې خخ ده نبی علیہ السلام جسد مبارک الله د جنت الفردوس نه پیدا کړل ذات چې مونږ کله د نبی ګورو مونږ مار الفاظ دا ذکر کول کله چې ما تا ګورو مونږ بس ذات ګورو اول به د نبی ذات ګوري اره د نبی د ذات په اعتبار سره اول منل دي بیا د الفاظ په اعتبار سره منل دي مونږ رسول الله اول د ذات په اعتبار منل دي کته تاسو په دې عقیده کې بګاړ اچي چې تاو دا سړي سره تعلق مساتا رشتہ داری مکوا تعلق مساتا وجه دادا د ذات په اعتبار سره کم سړی مصطفی نمني دا ټول نه غټ خنزیر دی یاد ساتا ابو بکر زمانه بھی مننه ذات په اعتبار سے مننه کرتی وی نانی دیوی خیرات دیوی ټول بدن په وینو سور مر محرم منل ذات په
एतबार सरे मनल ले तमामी दुनिया मनल ले ज़ात पे एतबार से मनल ले जमात अहलुस सुन्नत अकीदा जमात नबी ज़ात सुमरा आला दे कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मदीने मुनव्वरे पर कुसूकी जमा इमाम अबू हनीफा नई सारी की शागिर्दान इसरार कई इमाम से इसार शाह इमाम अबू हनीफा नई सारी की वजह सदा वजह दादा अबू हनीफा फरमाई मा तशबुल नदी करी मा तयरदा कम जगिन जबूल कोम हसन पाग जगिन जमात नबी कदम लगे दले कदम दसन ताल्लुक साथी ज़ात से ताल्लुक साथी अरे इमाम अबू हनीफा दे दरजे वाला दे क्या पाग जगिन बोल लगे कम द इमाम द मकम बंद रसूलुल्लाह कदम लगे दले कासिम नानूती पेजार की नगर जी वजदारा मदीन मकबान दे जमात नबी कदम लगे दले हसन जमात कदम नबी पे कदम द पासराशी जब प्याब ने गरजम पकम जबीन पकम जगी जमात नबी कदम दे जति बरकत पसीलों याद साता अवल छिमान नबी मनल्ले ज़ात पे इतिबार भी मनल्ले बल्कि ज़दावे अहलुस सुन्नत अकीदा बज़मक द्रे ज़गिना अल्लाह दलालत न पाक पैदा कर ली नंबर 1 मसाजिद मदारिस नंबर 2 तालीम दे नंबर 3 आलिम दे तालिब से ताल्लुक रागे लानत न पाकी वजदारा मुन्स के पकम मसल्ले के बड़ी मसल्ला बांधी आगे इंसान ता अजर दे चाची मसल्ला अगस्तिदा वजदारा ताल्लुक़ द मुन्स का उनकी सरागे मस्जिद के ब्लॉक लगी दल्ले अजरी मड़ी तरासी वजदारा दी मड़ी दा पे सवर कड़ीवा मस्जिद के ब्लॉक लगी दल्ले लेकिन पब्लॉक के अजर नशा पकूर किम लगी दल्ले कलेच ताल्लुक मस्जिद सरागे अजर दे दा ताल्लुक तालिब सरागे लानत न पाकी दा ताल्लुक आलिम सरागे लानत न पाकी दा ताल्लुक मस्जिद सरागे लानत न पाकी मजमक मुसलमानम लानत न पाक दे वजदारा या बे ताल्लुक आलिम से या बे ताल्लुक तालिब से या बे ताल्लुक मस्जिद से जेम नंबर याद सात मजमक बांधी तरतूल मकबान दरबला नबले सिवार अजी द्रेवना नंबर 1 तालिबना नंबर 2 आलिमना नंबर 3 मस्जिदना लेकिन ददी मस्जिदना याद आला गज़ेदे कम दच बैतुल कुदुस वई द बैतुल कुदुसना आला काबा काबीना आला मस्जिद नबवी दे लेकिन द नबी दे जिस्म सा कम खावरे लगी दल्ला आतदी मुलानम आला ददी मस्जिदनम आला द बैतुल कुदुसनम आला द हरमी काबीनम आला मस्जिद नबवीनम आला लौह महफूजनम आला हुसैनम आला अर्श मुअल्लानम आला वली द नबी द ज़ात से ताल्लुक रागल और द नबी द ज़ात से लगी दल्ला सारा अहलुस सुन्नत वल जमात अकीदा व नज़रिया द सब बारकी दागी खावरी पबारकी नु मंची नबी मनल्ले अवलम द ज़ात पे इतिबार सर मनल्ले मंची नबी मनल्ले अवलम द ज़ात पे इतिबार सम मनल्ले याम दाल ब्याज पे इतिबार सम मनल्ले लेकिन अवलम ज़ात मनल्ले मंची कादियानी ने इनकार कर ले मंगत नबी द भजी कर ले अवल खुज़मा नबी आखिरे नबी दे बात की बल नबी नाराजी लेकिन कादियानी दा चगवाला सासुमुलियान जमंदा कादियानी ज़ात चीड़ी अरे ज़ात मचेड़ी अल्फाज बचेड़ी मंगवरत जवाब और को अरे द नबी अवल ज़ात कतेशी लेकिन जमा इस्तिदलाल दाव अवल द नबी ज़ात कतेशी लेकिन कल की खबर द आलिम राला कल खबर द तालिब राला कल खबर द तबलीगी राला कल खबर द शेख से राला कल खबर द मुबर्रिस से राला द मुफ्ती से बाल से पास कतेशी ज़ात में नशी कते दी वजने आज साता इतराज द आलिम द ज़ात मका इतराज द आलिम अल्फाज कवा आलिम अल्फाज मना आलिम ज़ात ममना आलिम कौल मना आलिम ज़ात ममना طول بدن بمين وزور مرد شهادة طول بدن